نو جناب الله رب العالمین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرورش او تربیت د مور به د وفات نفس حضرت عبدالمطلب هغه به ذمہ واغست. حضرت عبدالمطلب او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیکو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته د وخت نه ګران او ډیر زیات مینه محبت ورسره او مینه محبت ورسره نورهم سیوا شو. ځکه حضرت عبدالمطلب د پیدایش نه مخکې داسې خوبونه لیدلي او معرض کړي مخ او سنخې څرګندې شوې. حضرت عبدالمطلب په دې باندې پوه و چې دا لوی سړی دی، د امت سردار دی، ډېره زیاته مینه محبت ورسره ساتو، ډېر زیات خیال به ورته ساتو او تر دې پورې چې بیت الله شریف خوا کې به حضرت عبدالمطلب خپل صادر وبړو او دې به پکې کېنو نبی علیه الصلوۃ والسلام او نور بچي او نسی هغه به په دغه صادر باندې نه پرېښود. دا د مکې سردار او عبدالمطلب د نورو بچو ورته وی چې موږ هم ستا بچي او زموږ بچي ستا نسی دي، دا ته په دې باندې نه پرېږدي او دا نبی علیه الصلوۃ والسلام دا به پرېږدي. دا څه وجه ده؟ او ورته وایي تاسو ته پته نشته زما دا نسی دا څومره سړی دی، دا د امت سردار دی، لیکن ما داسې نښې لیدلي. بهرحال عبدالمطلب ډېره زیاته مینه او محبت یې ورسره ساته. یو پیره یو کس فرمایي زه بیت الله شریف خوا ته رالم، عبدالمطلب بیت الله شریف خوا کې دی او غمجن دی او دا وایي چې الله ما له خپل بچی راولي، ما له خپل بچی راولي. وایي ما چا نه تپوس وکړو چې دا ولې داسې؟ وایي ما ته ووایي چې د یو نسی دی هغه په اوښ باندې تللی دی، نبي علیه الصلوۃ والسلام ماشوم اوښ باندې چېرته تللی دی او ټیم ډېر وش ورانه وی دی هغه پسې خفه دی. وایي لږ ساعت بس نبي علیه الصلوۃ والسلام راغی، عبدالمطلب خوشحاله شو او ښکل یې کړ او ورته ویل چې زما زړه ته قرار نه حاصلېدو چې ته راغلې اوس راته قرار حاصل شو. ډېر ناشنا تربیت یې کوو. نبی علیه الصلوۃ والسلام باندې الله تعالی امتحانات راوستل. نو حضرت عبدالمطلب دا هم د نبی علیه الصلوۃ والسلام عمر تقریبا 8 کاله و چې عبدالمطلب بیمار شو. بچی یې راغونډ کړه او ورته ویل چې زما دا نسی دی، زما د وفات نه پس به د ده تربیت څوک واخلي، څوک به د تربیت وکړي، څوک به ورسره مینه محبت کوي. ټول وی بابا ته حکم کوه یو بکو. عبدالمطلب د نبی علیه الصلوۃ والسلام پرورش او تربیت دا د ابو طالب په ذمه باندې وسپاره. ځکه ابو طالب چې کوم دا د نبی علیه الصلوۃ والسلام د پلار سکه ورو سکه په دې نسبت سره چې د دوی میندې چې کومې دا خویندې او د نور موریانې چې کومې هغه جدا جدا. نو د عبدالمطلب د مرګ نفس ابو طالب د نبی علیه الصلوۃ والسلام د پرورش ذمه اوچته کړه. او نبی علیه الصلوۃ والسلام نه چا وروسته تپوس چې تا د عبدالمطلب مرګ یاد شي؟ وایي او زه د 8 کالو ما ته یاد شي مرګ. او یو کس فرمایي چې کله د ابوالمطلب جنازه اوچتېده نو نبی علیه الصلوۃ والسلام ورپسې شاته روان و ژړل.